بل روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ډېر کرته یو سړی ببر سری د دروازو نه شړلی شي خو په الله باندې قسم وکړي نو الله رب العالمین یې بری کوي ببر سری دا مطلب چې خپل سری نه برابر کړي ګډوډي حالات داسې د غریبۍ او د لیونتوب او داسې غوندې حالات او که د چا دروازې ته ودرېږي نو خلک یې د هغې نه ټېلوي خلکو ته ډوسه توجه نه کوي که دی په الله باندې قسم وکړي د یو کار دپاره نو الله رب العالمین هغه کار کوي او الله دی په قسم کې بری کوي په دې روایت کې دغه خبره ده چې اصل کې غریبانان الله رب العالمین ته خوښ دي ځکه غریب او کمزوري چې نو هغه اکثر دغه حالات دي د عاجزۍ حالات دي د کمزورۍ حالات دي نو اگر چې د خلکو په نظر کې د تاړو توجه نه ده پکار دی به برسره لیونی غوندې ښکاري او بل طرف ته د دروازو نه هم شړلی شي څوک اړو توجه نه ورکوي خو د هغې باوجود الله رب العالمین ته خوښ دی د الله رب العالمین محبوب دی نو که په الله باندې قسم وکړي نو الله رب العالمین د دې په دغه قسم کې بری کوي نو دې روایت کې هم د غریبۍ فضیلت شو وعنه ددن روایت دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل رب اشعث ډیر کرتی ببرسر مدفوع بالابواب چې هغه ټیل وهلی شي د دروازونه د پکولی شي د دروازونه لو اقسم علی الله کدی قسم کی په الله تعالی باندې نو لابره الله رب العالمین هغه بری کوي الله رب العالمین دې عامل کوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب